أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الآية. دا سورة نساء آیات نمبر 5 او پارا نمبر 4 او رکو نمبر 12. آیاتی کریمه کې د علماء مفسرین د وینا مطابق بل حکم ذکر کوي په باره د یتیمانانو کې. یو لحاظ سره او دویم لحاظ سره حکم عام ذکر کوي. نو آیاتی کریمه کې بل حکم ذکر کوي. دا مخکې آیاتی کریمه کې فرمایل چې کله یتیم ماشوم دی او هغه ناپوهه دی او هوښیار شو، نو هغه خپل مال څه کوي؟ واپس کې حواله کوي ورته. دې آیاتی کریمه کې دا خبره ذکر کوي چې کله دی ناپوهه دی او دکې سفاهت دی، سفیه دی، قمقل دی، نه دله به هغې پورې دته د مال نه حواله کړي تر څو پورې چې د عقل برابر شوي نه. ځکه چې دی خو دی کم عقل نه، هسې نه چې دی بې ځایه څیز استعمال کي او بیا چې کله وخت راشي نه دی بیا لاسونه مروړي، بیا به ورسره څه دی. دا یو مقصد مفسرو نقل کړی دی. دویم مقصد امام قرطبي تفسیر در منصور معارف القرآن د ټولو علماو مفسرو نقل کړی دی. هغه دا چې حکم آیات کریمه کې عام مسله ذکر کړي. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، تاسو قمقلانو ته مالونه مه ورکوئ. که تا قمقل سړی هغه ته تا مال حواله که او تا هغه مشر وګرځو، نو بس کیدی شي چې د 50 کالو منصوبه او هغه چې کومه سرمایه کیدی شي هغه تعالی به یو میاشت کې ختمه کړي، نو بیا به کار روان شي او حالان کې کار روانول دي. نو اوس د السفهاء مراد څوک دي؟ انشاءالله ترجمه کوم بیا کې خیری خبره کوم. ولا تؤتوا السفهاء، تاسو مه ورکوئ قمقلانو ته اموالکم مالونه خپل. قمقل ته خپل مال نه ورکوئ. التي هغه مال جعل الله لكم قیاما، جعل الله چې ګرځولی دی الله جل جلاله لکم تاسو دپاره قیاما سبب د زندګۍ، سبب د گزاران. مال سبب د زندګۍ دی که نه؟ سبب د گزاران دی. مال نه بغیر خو چې دی نو جون مشکلاتو کی. نو تاسو قمقلانو ته مالونه مه ورکوئ. نه دلته مفسرین وایي چې د السفهاء نه مراد ماشومان دي او زنانه دي. ماشومان او زنانه دې له مشري نه ورکوئ او دې ته به قبل از وقت مال نه حواله کړئ ماشومانو ته. او زنانه له مشري د پیسو نه ورکوئ. که تا د پیسو مشري ورله ورکړه نو هغه شته به چنګ رباب کي او کیدای شي بیا ستا خلاف ودرېږي، بیا به څه کوې. و چې کله دا مشران نه مو اورېدلي، و چې کله سړی ځواني نو بیا خو د او زنانه دغه چې کوم د ژوند ملګری دی
نو کور کې ماشومان روانې کوي زامن وایي دا مور ته چې سم شه ګورئ پلار ته م ویمه او چې کله سړی کمزوري شي زامن زلمي شي نه چې کله بیا خبرې تو مې مې راشي د ښځو د خاوند وایي دا ورته چې غلی کښېنه ګورې د غر په شان زامن مې دي ګوره اوس په دی بیا ګورې خوا دې خوا کړم داسې وایي که نه چې لا تا ورته مال هم حواله کړ او د غر په شان زامن هم دي بس بیا به د خیر په ډیری ناست یو بیا به د خیر په ډیری ناست نو قرآن کریم څونه ښکلي اصول ذکر کوي په خیال کې وی ګورې او دا ډېر خوند کوي چې د کور مشر بابا یې ښه مزېدار او بوډا زوی یې راشي بابا ته بابا پیسې راکړه پلار یې شی راوړم سودا راوړم دې کې بڑا مذکر سکار پروت دی مشر څوک دی د کور بابا مشر دی او د هغه یو زوی دی هغه هم سپین ګیری ورته بابا راکړه ترکاري وړو روټۍ که نه لکه ماښام دپاره دا که دا که صحیح دی که نه دې کې ځان له خوند پروت دی او چې کور کې جنریټر مشري کوي که نه بیا کار روان دی جنریټر پېژنې که بیا کار روان دی او دا کیس ملا چرګک هم دایر کړی دی سوره نمل کې به انشاءالله راشي سلیمان علیه السلام ته وایي خبرې وایي نه ویل ته وایي یو زنانه ده بلقیس نومې دی وایي ګوره مشري کوي خلکو باندې وایي دا چا ویلي دي زناور هم نه مني هغه هم نه مني تاسو خیال دی دا چې دی نو دا یو اوږد داستان دی نو څومره ښکلي آداب ذکر کوي زبردست آداب ذکر کوي یو مشر و زه کله کله دا واقع ملګرو ته وایم مشر سړی و نو هغه چې دی نو بچي راجمع کړل او چې څومره د هغه مال دولت و هغه په ټولو بچو باندې تقسیم کړ ځمکه او نغد ورس چې ټولو ته حواله کړل هر چا ته خپل خپل حق ورکړ او په خپل ځان د خیر په ډیری کې نو به اسم نو صم بکم فهم لا یعقلون پس دې خاموش کېناست ورسې چې دی وی چې اوس په زما وس کار دی بس بوډا سړی به او څه کومه لکه دا چې هر څه دغه کړه ختم کړه دا تقسیم یې کړل تقسیم ښه دی په ژوند باندې خو تسلط په زمای تسلط په زمای دا به لیکل کوي تسلط په زمای په ژوند باندې تقسیم وکړه خمدار د لوریانو د بچو خپل خپل حقوق ته حواله کړه او لوریانې ذمهوار یې ګرځغیل یې ورکړه او زامن دي د تسلط په زمای زما د امر نه وروسته به داسې داسې حساب کتابي ګورئ او لیکل خو ښکلو که اسټامول یې کړه کېدی محفوظ نه بابا چې دی هغه سټامونه مو لیکل او بس هغې له پې تسلط هم ورکړو هغې ته هر چاته خپله خپله حصه حواله کړه څه وخت چې تېر شو نه بابا چې دی نو بار ناست دی مېلمانه دي یا ماشومان سره ګپ شپ لګوي مازدیګر ټیم دی ماښام کور ته رادننه کېږي نو یو انګوری وایي چې یخوری نن دغه سنډا نمبر د چا دی د روټۍ بابا نه بیا څه جوړ کړو سنډا لا میاشت پکې وایي تېره نه وه وایي هغه ورته وایي چې هغه غویي نمبر به نن د چای پته نه لګي خو بس زهرتري والا تیاره کړې ورکړې چې وخوري چې به ډک شي بس بابا چې دا خبره ور سخت خفه شو خو دا نیکان ملګري ډېر لوی غنیمت او نعمت د الله تعالی دی یو ملګری هغه لاړ په سبا باندې ورته وایي چې کیسه خو مې داسې کړې ده خو چل راته ښایه او سخت پریشانه و ملګری و هغه ورته وایي داسې کار وکړي چل درته ښیم خو ګورې سنبالی به ګورې خاموش به شي زه د نور چل ښیم وایي څنګه وایي داسې چل به وکړي کیسه خو تا واورېده که نه وایي او ما واورېده پس ما سره خو دا کار په کور کې وشو وایي ښه چې لاړ شي اوس لاړ شه ښه مزېدار زه در یو بکس در کومه دا به غلی غونته کې کور ته دننه کړي ستا چې کومه کمره ده هغې کې بیا د کټ لاندې کېږدي او د سرو خښتو نه بیا ډک کړي سرې خښتې دي دا تعمیر کې چې لګي جي دې نه بیا ډک هغه غټه تاله به ورته وي داسې تاله چې بس لکه بس هم نه کولاږي او چې ماښام شي ټول به راجمع کړي او بچو ته به وایي چې بې خوندو او انګیان ته به چې لږ بې خوندو مال خدا دې ما سنبال کړی دی خو ما به تاسو امتحان کړو چې څه کوئ څیز خدا دې پروت دی او ما خو لا زما خو لا څو ورځې نه کېږي چې زما نه بیا لکه تاسو دا شی جوړ کړو یاره چې انګیان دې ولیده که نه او زامنو مې ولیدو چې هو بابا خو مرشا مال تاله کړی دی او دې کې ما سرو خښتې بندې کړي واقع چې سرو خښتې وي خو لږ هغه سره خو نه و بچو ته هغه سره واغېستل هغه کومې سرې خښتې وي هغه سرې خښتې به هر حال سهار شو یو انګور پراټه انډه راخوشي کړي دي بل چې دی نو ملۍ ورسره دی بل چې سالن بیګانې ښکلې چرګ پاتې شوی دی هغې ولې راخوشي کړی درې څلورو کسانو او په جګړه دي یو وایي بابا به زما ده خوري بل بابا به زما خوري
او زامن چې سر رخصتېږي راشي یو مله بابا سر تقریبا د ګلاس کیدي زر 2000 ته کیدي بلم کیدي بابا دا ما درکړي ښه ما یې نه بابا او بچی ته یې نه ورته کته راکړي دي بابا په موضوع سر شو بسره ټیمه جګړې پې کوي یا سره جګړې کول یا په جګړې شروع شوې کله چې بابا وخت یې روح خپل د خوشحالونه ډک ملګري خواله هم ته راته ډېر خوشحاله بابا چې دی یو ورځ داسې را چې بابا دنیا نه رخصت شو بس بچو چې دی هغه کفن وشو کفن دفن تجهیز هغه هر څه وشو درې ورځې دی چې دا درې ورځې به څنګه وځي صحیح ده که نه پرواز نه کوي چې دا درې ورځې به څنګه چې موږ دا شی رابار کړو به هر حال هغه درې ورځې چې برابر شي رالل بچي اوس چې دی نو خو سور کې رالل او بکس یې کولو کو چې ویې کتلی کې سرې خښته وي د سرو خښته نه وي بچي پوه شو بابا موږ له تعلیم راکړه لیکن ټیم تېر دی اوس موږ سره موقع نشته موږ پوه نه شو نه دا ولې دا ټول تسلط بابا ولا ورکړو نه تقسیم بو کې وې مشري به زمای زمانه به تپوس کې چې کم کاری زمانه به تپوس کې کې بچانه چلیږي ګوره کاکا خبره دي کې اچانه به چوسیږي دغه وسره زما چوسیږي بیا به ان شاء الله په معاشره کې د هغه انسان عزت چې کوم انسان ته معاشره کې خلک محتاج دي دغه انسان اګه کاریګر دی د بجلو والا تور شو ګوره هر کسب والا چې دغه عزت دی ولې خلک ته معاشره کې محتاج دي شکر کې داسې ترتیب ان شاء الله به واستاد خسته جون دي الله دې کی نه دلته وی چې ګوره خیال کوا دی به ګوره مشران نه ګرځي کدا تا مشران کړل نه ګوره کار ول خراب کی وی ولا تو الصفهاء تاسم ورکه قمقلان وتا بیوقفان وتا اموالکم مال نخبل التي هاغ مال جعل الله چې ګرځوي د الله جل جلاله لكم تاسو لپاره قیاما سبب د جون سبب د گزاران یو کار کوي ورزقوهم خوراک ورکوي دوی ته خوراک نه ورکوه ولا خرچه به ته کې نه تا ته ګوروي ورزقوهم خوراک ورکوي دوی ته معنا دا چې خرچه په خپل لاس باندې کې صحیح ده کنه ورزقوهم په خپل بس کې مشری سر تر سه ورزقوهم خوراک ورکوي دوی لاره داسې نه چې بهدا شو پړو جوړ کړی ارسه تعالی کړي ګورایي چې وو سر روټه خوري وای نه ورزقوهم دسه وبلک او بلا ورزقوهم خوراک ورکوي دوی ته فيها په پیسو په مال دولت کې وکسوهم او جامیم ولا ورکوي خمدار ځان سره گاډي بوزا او ټول انګیان له بچو له جامې وروړه او خمدار بشری کوا فن پکې کدا بچی خامخا تا تنګي او وای چې بابا پیسې او شابه کتا سره دي وای جګړه به سره نه کې لاندې وځي بنو وای وقول لهم قولا معروفا خسته خبره تک طریقه استعمالو بس شنه باغونه وځه یا معنا دا ده څه وځه شنه باغونه الته ګوره داسې وکړو داسې ومکو د الله بندگانو زه به څوک کم خړم او تاسو بار پیله ستمر لازم کواله مارکیټ په را جوړ کما گاډي بدل راځو به څوک ما چرته وړم او چې سمې تاسو لپاره میکړي لګیه ما پدې بیا سور کی وقول لهم قولا معروفا کوته ته چې زئی تخته به خوندو تاسو څه کړی دي نو بیا ور کاروانی بیا خرخ پکې صحیح ده کنه وقول لهم قولا معروفا وقولوا لهم ديتا قولا معروفا وینانه کا خسته خبره ورته کوا نه دې حکم عام دي او مراد نیتیمانم کی دي شي یتیم له پیسې خپل مال نور کې ترا پر چې دوی خيار شي ویني او حکم عام دي بس تک بیو بس تک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله زمن رازش يا الله كل گناهنا معاف کی الله اندکم در نوسات مون سره مشران کشران نوجوانان دی الله دی لجن کمال حال کی برکتونه واچي الله ټول زندگی دراز فراح کی زمون حال باندې الله رحم وکرم وکي څومره حاضرین دي یہ تمناګانې جایز مردون الله د خپل غیب حسنونو برابر کی زمون درس قرآن ملګری بعضی کسان مشران وفات شوي جمشید کاکا جدي متولی کاکا دی مظرف شاه کاکا نوجوان زوی وفات شوی دی د کلي کې نارینه زنانه وفات شوي دي ټولو ته دعا کوي چې الله کریم دغه مغفرت وفرمایي او زمونږ حاجي صاحب سفیان حاجي صاحب کور والا دا شان دغه والدین هغې ته هم دعا وکړي دعا دپاره درخواست کوي نو دعا ورته وکړي چې الله یې مغفرت وفرمایي حاجي ګل صاحب د خوراکۍ وفات شوی ده
کتم دعا وکړي چې الله د هغوی مغفرت وفرمایي. دا څومره چې ملګري ناست دي دې کې د دې مشران کشران وروڼه بایګان بچي اولاد څومره چې وفات شوي ربه دا ټول مغفرت وفرمایي. اوس زه راتلم ما یو اعلان واورېد لاره باندې 9 بجې تقریبا جنازه جوړه یادو لکه څه چلو پوره پوه نه شم خو اعلان مې واورېد. هر څوک چې دعا ورته کوي چې الله یې مغفرت وفرمایي. یا الله زموږ نه راضي شي خدایه زموږ ټول حال باندې الله رحم و کرم وکړي. دې ملک الله د امن فضا وچلي. الله مسلمان د مسلمان نه وساتي. الله مسلمان په مسلمان باندې نن چې دی نو اخته دی او د هغه غوښې خوري او مسلمان د مسلمان د لاسه الله تنګ دی. الله زموږ ملک الله د امن فضا وچلي. الله رحم و کرم وکړي. الله مسلمانان ټول یو ملت واحده کړي. الله زموږ نه راضي شي. څومره منفي لاسونه زموږ په دې ملک کې دي څومره ګنده عناصر دي او هغه الله منفي طریقې سره استعمالېږي. الله هغه په خپل دست قدرت سره الله هغه لرې کړي او زموږ د ملک الله د امن فضا وچلي. زموږ نه راضي شي ربه دا ټول اخره خاتمه په ایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه.